هغه خلک چې منځ کوي خو ریا کوي، دا منځ د ښودنې دپاره کوي، خلکو ته ځان ښیي چې زه منځګزار یم او زه منځ کوم، خلکو ته ځان ښیي چې زه تهجدګزار یم او زه تهجد کوم، خلکو ته ځان ښیي چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم او دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم. فویل للمصلین، هغه خلک چې هغه منځګزار دی منځ کوي او ریاکاري کوي هغه له ویل دی. نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده، او حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې، په شرح د بخاري کې، مولا لقاری لیکلی په مرقات کې، په شرح د مشکات کې، او د حدیث په رڼا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کرته پناه نیسي غواړي، دغه ځای له به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، زه په خپل امت چې ډېر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. صحابو تپوس وکړه قالو وما الشرک الاصغر یا رسول الله، رکوټې شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعة، د ښودنې دپاره یو کار کول او یا د شهرت دپاره چې زه خلکو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلکو ته وښیم او خلک ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زما وروڼو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي.